نن په دې موجوده حکومت کې نن پیسې د روډ د پاس اخلي په ټرانسفر یې اخلي په اپوائنټمنټ یې اخلي چې کوم کار کوي د هغې نه مخکې اول فیصله په پیسو باندې کېږي زمونږ د نوجوان سره وعده شوې وه چې تاسو له به موږ 1 کروڑ نوکریانې درکوو نن زمونږ د صوبې نوجوان د بېروزګارۍ د لاسه لګیا دي خودکشیانې کوي موږ خوشحاله یو زمونږ نه په لاره کې یو ډېر دروند خاندان پاتې شوی نن الله رب العزت د خپل کاروان او د خپل قافلې ته واپس را ورسولو او زه د کور ته د خاندان ته د علاقې ته زه ورته دا امید او دا اطمینان ورته ورکوم چې جمعیت علماء اسلام دا هغه کاروان او قافله ده چې چا یو ځل لاس ورکو نو بیا دوی لاس د چا نه راکاږي دی ورسره تر مرګه پورې بیا ولاړي انشاءالله العزیز ملک علمگیر صاحب زمونږ د کارکن دا تربیت شوی دی چې کله د قربانۍ وخت راشي ته به په دویم صف کې ولاړ وي د جمعیت علماء اسلام نظریاتي کارکن د قربانۍ دپاره په صف اول کې ولاړ انشاءالله او کله چې د عزتونو د تقسیم وخت راشي د جمعیت علماء کارکن په خپله ځان شاته کوي معزز خلک مخکې ته کوي د عزت په تقسیم کې به ته په صف اول کې ولاړ یو موږ به در سره په دویم صف کې ولاړ یو انشاءالله ای رونو نن جمعیت علماء اسلام بیا تحریک شروع کو او ولې شروع کو په دې باندې لږ ځان پوهه کوي ټول پاکستان عموما او صوبه پښتونخوا خصوصا دا د بحرانونو سره مخامخ ده د بدامنۍ بحران دی نن زما نوجوان نن زما سپینګیرې نن زما بچي امن غواړي نن زما بچو ته امن نه ملاویږي نن علما فیصله کړې ده چې نور به میدان ته راوځو او دا کومه بدامني چې ده دا به د خپل تحریک په شکل کې د امن په شکل بدلو انشاءالله العزیز بدلو به انشاءالله دویم نن زمونږ صوبه دا د بېروزګارۍ سره مخامخ ده زمونږ د نوجوان سره وعده شوې وه چې تاسو له به موږ 1 کروڑ نوکریانې درکوو نن زمونږ د صوبې نوجوان د بېروزګارۍ د لاسه لګیا دي خودکشیانې کوي نن دریم بحران مهنګایي دې حد ته ورسېدله چې د یو غریب کورنۍ د میاشتې آمدن 25,000 روپۍ دی او د ده خرچه 50,000 روپۍ ده نو دا غریب پښتون به دا خرچه د کم ځای نه پوره کوي مهنګایي انتها ته ورسېده او دې حد ته ورسېده چې نن خلک د خپلو بچو په قتل باندې مجبوره شو خپل بچي چې کوم دی نو مړه کوي ښه خوږو عزتمندو بل بحران نن د دې صوبې دننه کرپشن اسمان ته ورسېدو دا خبرې ختمې شوې چې په ټرانسفر باندې پیسې اخلي او دا عیب دی یا په اپوائنټمنټ پیسې اخلي دا عیب دی ایرونو دا عیب ختم شو نن په دې موجوده حکومت کې نن پیسې د روډ د پاس اخلي په ټرانسفر یې اخلي په اپوائنټمنټ یې اخلي چې کوم کار کوي د هغې نه مخکې اول فیصله په پیسو باندې کېږي خوږو عزتمندو جمعیت علماء اسلام د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې چې کوم تحریک روان کو انشاءالله دغه تحریک به بدامني خبره ختمي امن براولي بېروزګاري به ختمي روزګار به نوجوان ته ورکو مهنګایي به ختمي انشاءالله دا د مهنګایي جنازه به وباسو او دا د کرپشن حکومت دا به کور ته لېږو انشاءالله العزیز نن منګه د اندروني چیلنجونو سره هم مخامخ یو او نن موږ د بیروني چیلنجونو سره هم مخامخ یو یاد ساتئ نن په پاکستان کې د عالمي اسټیبلیشمنټ دپاره دا نور سیاسي پارټیانې دا ورله رکاوټ نه دي نن د عالم کفر دپاره دا نور جماعتونه رکاوټ نه دي هغوی وایي چې نن موږ ته په پاکستان کې د ټولو نه لوی رکاوټ دا د جمعیت علماء اسلام کاروان او قافله دا زمونږ دپاره رکاوټ ده او ولې رکاوټ ده دې باندې لږ ځان پوه کوئ ایرونو نن عالمي اسټیبلیشمنټ په پاکستان کې یو څو فیصلې کول غواړي لیکن د جمعیت علماء اسلام کارکن د هغې په لار کې رکاوټ دی نمبر 1 هغوی پاکستان کې سیاسي پارټیانې چیلنج کوي او ورته وایي که څوک حکومت غواړي موږ حکومت ورکولو ته تیار یو څوک کرسۍ غواړي موږ کرسۍ ورکولو ته تیار یو څوک اختیار غواړي اختیار ورکولو ته تیار یو څوک مال دولت غواړي مال دولت ورکولو ته تیار یو
لیکن زمنګ دا دوه درې فیصلې دا تاسو په عین کې شامل کړئ. نمبر 1 د پاکستان دننه د 27000 مدارسو چې کوم جال بچاو دی دا 27000 مدارسو باندې پابندي ولګوي او دا ختم کړي. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ورته چیلنج ورکو او ورته ویلې چې یاد ساته چې تر څو د جمعیت علماء اسلام د کاروان او د قافلې سپایان ژوندي وي ستا پلار مدرسه نشي ختمولی مدارس ژوندي وو دي او تر قیامته به ژوندي وي انشاءالله.